خپل ځان لکه د مالګې په مثال کا. مالګه په ترکاري کې خو په نظر نه رسي، خو چې نه وي نو کمی یې ضرور محسوس کېږي. د ما د ګلاب په شان ګلابه وروره، یوه ورځ یوه ښځه او یو خاوند چړیاګر له په چکر لوړو نو څه ګوري چې یوه بیزو او یو بیز دواړه جوړه ناست دي. نو هغه ښځه خاوند له یې چې وګوره که نه دواړو په منځ کې څومره مینه ده. نو خیر چې لږ غوندې مخکې لاړو نو یو مزری یې ولیده و، یوه مزرۍ یې ولیده چې بېل بېل ناست وو. نو هغه ښځه خاوند له یې چې عجیبه جوړه ده چې مزرۍ ترې بېله ناسته و، مزرۍ ترې بېله ناسته ده. نو هغه خاوند یو کاڼی راواغسته و د ښځې له یې چې په دې مزرۍ باندې ګزار وکړه. نو کله چې هغه ښځې په هغه مزرۍ باندې ګزار وکړو نو مزرۍ یوه چیغه یې کړه او راغله و د هغې مزرۍ دفاع له ودرېده. بیا مخکې غوندې لاړو نو څه ګوري چې یو کاڼی راواغسته و ورته ویې چې دا په بیزو باندې اوس هغه وکړه ګزار وکړه. نو کله چې هغې ښځې په بیزو باندې ګزار وکړه نو هغه بیز ترې نه منډه کړه او وتښه. نو هغه خاوند هغه ښځې له یې چې ګوره په دنیا کې څه چې په نظر راسي که نه نو دا ضروري نه ده چې هغه دا ټول رښتیا وي. د خپل ځان ښه وساتو. ډېره ډېره مهرباني، خوشحاله سو.